قل اوه پاک حبیبا ان الفضل بیشک فضل بید الله د الله په لاس کې دی، یعنی د الله په اختیار کې دی. فضل نه څه مراد دی؟ د فضل نه قرآن مراد دی، د فضل نه نبوت مراد دی، د فضل نه اسلام مراد، د ټول د مراد کېدلی شي. ان الفضل بیشک د قرآن او دا نبوت او دا اسلام بید الله د الله په اختیار کې دی. تاسو هر څومره خبرې کوئ او دې چې دا څومره خبرې کول دا به د ضد د وجې نه کولې که نه، چې دا پیغمبر په بني اسرائیلو کې ولې نه دی راغلی، دا ضد دی په زړونو کې، په موږ کې ولې دا پیغمبر نه دی راغلی، د دې ضد د وجې نه به دې وي چې دا خبر دا بانې به جوړولې، په نبي علیه السلام به ایمان نه راوړو. نو الله نبی علیه السلام ته وفرمیل قل وفرمایو ته پاک حبیبه ان الفضل بیشک دا فضل یعنی دا قرآن دا نبوت ورکول دا قرآن نازلول دا مسلمانان کول بید الله د الله په اختیار کې دی. یؤتیه ورکی هغه یعنی دا نبوت ورکی د غرنګ دا قرآن نازلی اسلام ته څوک راولي من هغه څوک یشاء چې وغواړي، یؤتیه ورکی هغه من هغه چاته یشاء چې وغواړي، بس چې الله وغواړي نو الله پاک جل شانه هغه اسلام ته راولي، هدایت ورته ورکړي. نبی علیه السلام تر ابو طالب صاحب نبی علیه السلام په ډیر مهنت وکړو او ورته وی تر ماته په دې غوږ کې ووایه چې په ورځ د قیامت زه ستا سفارش وکړم چې د ایمان راوړی. نو الله پاک جل شانه آیاتونه نازل کړل، وی ای پیغمبر ته چې چاته هدایت غواړې ته ورته هدایت نشي کولی، زه چې چاته هدایت غواړم هغه ته به چې کوم دی هدایت کېږي. نو هدایت دا د الله پاک په لاس کې دی. نو الله فرمایي چې ان الفضل بشک فضل بید الله د الله په اختیار کې دی، یؤتیه ورکی هغه من هغه چاته یشاء چې وغواړي، چاته چې وغواړي ولا ورکی. والله الله تعالی واسع وسعت والذي علیم او پوهه دی. یختص خاص کوي برحمته په خپل رحمت سره من هغه څوک یشاء چې وغواړي، یختص خاص کوي برحمته په خپل رحمت سره. نو د رحمت نه مراد دین د الله دی، برحمته په خپل رحمت سره په خپل دین سره چې هغه اسلام دی، او د رحمت نه مراد نبوت دی چې په خپل رحمت سره الله پاک جهو یو سړی نبی جوړي. ځکه دوه قسمه څیزونه دي، یو کسبي څیزونه دي چې انسان په کسب سره حاصلولی شي، یو وهبي څیزونه دي چې هغه انسان په کسب سره نشي حاصلولی. لکه سړی وي زه لوی عالم جوړېږم نو بس دې محنت شروع کړي الله به لوی عالم کی، یو سړی وي زه ډیر نیک جوړېږم نو دې محنت شروع کړي الله پاک په نیک جوړ کی. خو بل څیزونه داسې دي چې هغه وهبي څیزونه دي الله ورکی چاته چې وغواړي. لکه یو سړی مثال یو سړی د سید ډیره لویه مرتبه ده چې نیک او سید د ډیره لویه مرتبه، نو یو سړی وی چې سید پیدا شوی نو یو سړی ځان سید جوړوي شي محنت باندې نه، دا د الله طرف بس ورکړه د څوک سید پیدا کړی دی څوک بل دغه والا پیدا کړی ذات وال. دغه رنګ یو سړی وی چې پیغمبر جوړېږم نو پیغمبر خو په نبی علیه السلام د نبوت دروازه بنده شوې ده، نو پیغمبر جوړول د د الله کار دی، الله چې چاته وغواړي پیغمبر یې جوړ کړي. کو یو سړی په محنت باندې وي چې زه پیغمبر شوم، په محنت څوک پیغمبر نشي جوړېدی. دا د قادیانیانو عقیده د هغوی وي چې سړی محنت کوي نو پیغمبر درجې ته رسېدی شي. یو سړی په محنت باندې پیغمبر نشي جوړېدی، د په اختیار کې نه ده. نو بعض څیزونه اختیاري دي، انسان ته الله اختیار ورکړی دی، کو دی خپل کوشش او محنت شروع کړي نو هغه درجې ته به ورسي. او بعض څیزونه وهبي دي چې الله پاک چاته وغواړي نو ورکوي، په محنت یې څوک نشي حاصلولی. مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله نه یو جج تپوس وکړو په عدالت کې، هغه د ختم نبوت تحریک چلو، نو تپوس یې ته وکړو حضرت د نبوت څنګه څیز دی؟ مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله ته هغه ورته نبوت خو ډېر اوچت څیز دی او ډېر لوړ مقام دی د پیغمبر په ټول مخلوق کې. الله پاک جل ته پیغمبر خوښي او د پیغمبر درجه اوچته ده، او بیا په ټولو پیغمبرانو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه اوچته ده. نو هغه ډېر صفات د نبوت شروع کړو. نو مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه دغه جج وی حضرت چې نبوت دومره اوچت څیز دی او دومره ښه څیز دی، دا خو عام کول پکار دي. نو تاسو خو دا نبوت کموئ، د ښه څیز خو عام کول پکاري. لکه علما ښه خلک ته نو سړی وي چې ډېر شي خلک پرې خوشحالېږي، نیک کېدل دا ښه څیز دی، معاشرې ته پکې خیر وي، نو چې نیکان ډېر شي خلک خوشحالېږي. نو چې کوم څیز ښه وي نو هغه ډېرول پکار دي. نو مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه دغه جج وی حضرت ته چې وایي نبوت ښه څیز دی نو دا پیغمبري خو ډېرول پکار دي، او تاسو یې کموئ د قادیاني خلاف راوتئ چې دا پیغمبر نه دی، دې ختم کړلی شي. نو مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ورته وفرمیل په دغه ټایم کې د دې جج په لاس کې د 100 روپو نوټ
مولانا شمس الحق بغانی رحمت الله علیه ورته چې حضرت جج صاحب د 100 روپو دا نوټ څنګه دی؟ هغه دا ډېر ښه څیز دی. نو هغه ورته دا ښه څیز خو عام کول پکار دي. یو زه داسې وکړم او خپل کور کې یو مخر پیدا کړم او د 100 روپو دا نوټونه جوړوم او هر سړی دغه شانتي وکړي د 100 روپو نوټونه جوړي او ځان یې بازار کې سودا ومالي او ټول خلک به مالدار شي. دا به څنګه وي؟ هغه وایي دا ته نشي کولی. ولې؟ ورته وایي د نوټ د جوړولو اتارټي او اختیار دا چې کوم دی حکومت وقت ته حاصل دی، بل څوک نشي کولی. وی حضرت کو بالفرض زه وکړم زما به څه سزا وي؟ نو هغه ورته وایي ستا سزا به دی، تا ته به هم سزا میلاویږي او ستا دا نوټ دا د سوځولو قابل دی. نو هغه ورته وفرمایل وی حضرت هم دقه شان دی، د پیغمبر جوړولو اتارټي او اختیار د الله سره دی. نو چې کوم سړی الله پیغمبر جوړ کی هغه پیغمبر دی مونږ په سر سترګو باندې منو، او چې کوم سړی په خپل ځان پیغمبر کی نو دغه پیغمبر هم د جعلي لوټ په شان د سوځولو قابل دی. او څوک چې اتباع او تابعداري کوي څوک منی د کم د سوځولو او د سزا قابل. نو نبوت د دې شي چې دا وهابي سیز دی الله چې چاته وغوړي ورکي. نو دې کې الله پاک جهو فرمایي یختص نو د بنی اسرائیل د يهودو د دې په سره کې دام یو زدو چې دا پیغمبر الله په مونږ کې ولنه راغلی. ټول پیغمبران په بنی اسرائیل کې راغلي دي، نبی عليه السلام ولې په قریشو کې راغلي، په کارش دیم په مونږ کې راغلي. نو د دې ضد د وجنه الله په تو فرمایل چې یختص خاص کوي به الله پاک برحمته په خپل رحمت سره، په خپل رحمت سره. د رحمت د مراد سمې نبوت دی او دین دی، په خپل دین سره یا په خپل نبوت سره. من هغه څوک یشاء چې وغواړي، والله الله تعالی ذو الفضل العظیم د لوی فضل خاوند دی.